الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د عيد الفطر د سرسای په متعلق باندې قدس مسائلو کې یو څو مسائل بیان شو. پنځم نمبر کې مسله دا ده چې موږ تاسو خپل سرسایه طلبه کرام او علماء کرام او خپل د جماعت امام چې کوم مقرر شوی دی هغه ورکولو کې دوه قسمه ثواب دی. یو ثواب خدا دی چې دا خپل سرسایه ورکړله هغې ثواب تا ته میلاو شو. دویم نمبر کې تا ته ثواب ډبل د هغه څیز میلاو شو چې ستا په پیسو باندې هغوی ته یعنی خواله میلاو شو. هغوی مخې ته د دین کار کوي، د دین خدمت کوي یا د دین زده کړه کوي، د هغې په وجه باندې هغه ثواب هم تا ته میلاویږي. علماء کرام ولا طلبه کرام ولا سرسایه ورکول چې هغه مستحق وي په هغې کې تاسو ته ډبل ثواب میلاویږي. او صدقه فطر هغه تاسو سیدانو له نشئ ورکولی،